ड्राइवर हजरात कसर नमाज पढ़ेगा या पूरी नमाज? सवाल ये है कि ड्राइवर हजरात जो मुसलसल सफ़र करता है, रोज़ाना 200 मील 300 मील चलकर फिर किसी अड़ा जगह पर स्टॉप करता है और वह 15 दिन की क़ियाम की नीयत नहीं, तो आया ये ड्राइवर हमेशा कसर नमाज पढ़ेगा या पूरी नमाज? जवाब ये है कि जो ड्राइवर रोज़ाना मुसाफत सफ़र के बराबर या ज़्यादा सफ़र करते हैं वो हमेशा कसर करेंगे। मुहतरमो, दा यो अहम मसला दा द ड्राइवरानो हजरातो द पारा। कम ड्राइवरान چې रोज़ाना 200 او 300 میله सफ़र کوي بیا خپل اډې ته لاړ شي، هلته کې سټاپ وکړي او هلته کې د دوی د 15 ورځو د اقامت نیت هم نه وي کړی، نو آیا دا ډراور به اوس د قصر منځ کوي او کنه پوره منځ به کوي؟ دی به سفرانه منځ کوي او کنه دی به پوره منځ کوي؟ نو جواب دا دی چې کم ډراوران روزانه سفر کوي او دغه سفر د دې د شریعت د اندازې موافق وي، شریعت چې دی له کمه اندازه مقرر کړې ده، کم مقدار مقرر کړی دی چې 78 کیلومتره یا 48 میله دی، دومره سفر د دې پوره کیږي، نو ډراور حضرات به د قصر منځ کوي، دی به پوره منځ نه کوي، د منځ سفرانه دی، نو دی به د خپل هغه 4 رکعاته منځ هغه به 2 رکعاته منځ کوي. دا د ډراورانو باره کې یو اهم مسله ده. نو دا کلیپ نورو ملګرو ته ورسوئ چې زمونږ دا نور ډراوران حضرات په دې خبره باندې پوه شي چې یاره زمونږ دپاره چې کوم دی د 4 رکعاتو منځ هغه 2 رکعاته منځ دی چې کله زمونږ دغه مسافت او دغه مقدار چې کوم دی هغه پوره شي د سفر چې هغه 78 کیلومتره دی یا 48 میله دی.